اوس په دې آیاتونو کې الله پاک جل شانه د ښځې حصہ چې کله خاون وفات شي نو ښځې ته به دویمه حصہ ملاویږي د خاون په مال کې، او دغه رنګې چې کومه ښځه وفات شي نو د دغې ښځې نه چې کوم مال پاتې شي په دغه کې به د خاوند ته دویمه حصہ ملاویږي. او دغه رنګې چې کوم کلاله وي کلاله هغې ته ویلی شي چې دغه اصول او فروع نه وي، نه پلار او نیکه په بره باندې وي، نه چې کوم دی لوڼه او زامن وي، دې ته کلاله ویلی شي. د هغه نه چې کوم لوڼه پاتې شي خویندې پاتې شي د هغې څه حکم دی نو دې آیاتونو کې الله پاک جل شانه هغه ذکر کوي. ولکم او ستاسو دپاره نصف نیم دی، نیم مال دی، ما هغه ترکه چې د میت پریښي وي، ترکه چې پریښي وي ازواجکم ستاسو بیبیانو. نو چې کله تاسو ته ما ویلو چې د خاوند دپاره د ښځې په مال کې دا دوه صورتې دي. ښځه وفات شوه نو خاوند د دې ښځې به کتلی شي چې د دې ښځې اولاد شته دی او کو نشته. کو د دغې خاوند نه اولاد وي، کو د دغې نه نه د بل خاوند نه، خو چې د ښځې اولاد وي کومه چې مړه ده نو کو اولاد وي نو خاوند ته بیا څلورمه حصه ملاوي. په څلورو کې به ورته یو حصه ملاوي، څلور جریبه ځمکه ده نو خاوند ته به یو ملاوي، یا اته جریبه ځمکه ده نو خاوند ته به دوه جریبه ملاوي. دا یوازې د ځمکو حساب نه، تاسو ته ما ویلو چې په دې کې هر څه داخل دي. د دې نه څومره مال پاتې شي چې هر څه کو نغدي پیسې کو کالي وغیره وي، سره سپینی نغدي پیسې وي، نور سامان وغیره وي، دا ټول به میراث کې داخل دي، دا ټول به تقسیمي. نو دا ټول به څلور حصې شي نو په دې څلورو حصو کې به یوه حصه د خاوند ته ملاویږي. کله چې د ښځې اولاد وي، ښځه وفات شوه اولاد یې نشته دی، نه د دغې خاوند نشته نه د بل خاوند نه اولاد شته دی، نو دې خاوند ته بیا نیمه حصه د ښځې په مال کې ملاوي. چې اولاد یي نو څلورمه حصه، او د ښځې اولاد نشته مړه شوه نو بیا به د خاوند ته نیمه حصه ملاوي. ولکم او ستاسو دپاره نصف نیمه ده ما په هغې مال کې، په هغې میراث کې، په هغه کې ترکه چې پریښي وي ازواجکم ستاسو بیبیانو. خو شرط پکې څه دی؟ شرط پکې دا دی ان لم یکن لهن کو چرې نه وي د دې ښځو دپاره ولدن څه اولاد، کو څه اولاد نه وي نو بیا د خاوند دپاره نیمه حصه ده د ښځې په مال کې. فان کان لهن بیا کو چرې وي د دې ښځو دپاره ولدن څه اولاد فلکم نو ستاسو دپاره، یعنې سړو ته وایي ستاسو دپاره، د خاوندانو دپاره الربع څلورمه برخه ده مما د هغې نه ترکنا چې د ښځو پریښي وي من بعد وروستو وصیت د وصیت ادا کولو نه، یوصینه چې د ښځو وصیت کړي وي بها په هغې سره وروستو د وصیت ادا کولو نه، او دین او وروستو چې کوم دی د قرض ادا کولو نه، چې په دې ښځو باندې کوم قرض وي، خو قرض چې کوم دی دا ړومبی دی، دلته کې وصیت ړومبی کړل خو دا تبرعا دی، تبرعا وصیت، ځکه چې وصیت قرض خلک د مړي حق ګڼي او خلک یې ورکوي، خو دا وصیت چې وکړي نو بیا څوک دا نه پوره کوي. نو د دې وجې نه الله پاک جل شانه دلته کې وصیت مخکې کړی دی. نور د مړي په چې کله میراث تقسیمېږي د هغې نه مخکې نو د وصیت نه مخکې قرض دی، قرض به دا تاسو ته ما ویلي چې ړومبی به د هغه د کفن دفن په هغې چې څومره پیسې لګي ړومبی به د هغه ورکړي، دویم نمبر قرض دی او په دریم نمبر کې وصیت دی. خو دلته الله پاک جل شانه وصیت ته قرض نه مخکې کړی دی نو دا تبرعا دی. او د دې وجې نه یو وجه دا ده چې خلک قرض خو ورکوي په مړي چې کوم قرض وي، خو چې کوم مړي وصیت کړي وي د مرګ نه مخکې هغه وصیت نه پوره کوي نو د دې وجې نه الله پاک هغه وصیت دلته مخکې کړی دی چې ګور دا پوره کوئ خامخا د دې مړي حق. وصیت من بعد وصیت وروستو د وصیت ادا کولو نه، یوصینه چې د ښځو وصیت کړي وي بها په هغې سره، او دین یا وروستو د قرض ادا کولو نه، یعنې دا حساب وروستو د قرض ادا کولو نه وروستو د وصیت نه چې کوم دی جوړېږي. ولهن الربع او د دې ښځو دپاره الربع څلورمه حصه ده مما د هغې نه، د هغې مال نه ترکتم چې تاسو پریښي وي سړو ته وایي چې ستاسو په مال کې سړی وفات شو نو د ښځې دپاره دوه صورته دي. خاوند مړ شو نو د خاوند اولاد به کتلی شي، که د دې ښځې نه که د بلې نه، دواړه صورتونه به کېږي. خو د دې خاوند به اولاد کتلی شي چې که د خاوند اولاد وي
نو د ښځې بیا اتمه حصه راشي د خاوند په مال کې. او که د خاوند یې اولاد نه د دغې ښځې نه وي نه د نورو ښځو نه وي، نو بیا چې اولاد نه وي نو بیا د ښځې څلورمه رسي. او چې اولاد د خاوند وي نو بیا د ښځې د خاوند په مال کې اتمه رسي. دوه صورته د ښځې. ولهن او د دې ښځو دپاره الربع څلورمه حصه ده مما په هغې ترکه کې په هغې مال کې ترکتم چې تاسو پریښي وي، یعنې خاوندانو پریښي وي. خو شرط پکې څه دی؟ ان لم یکن لکم کو چېرې نه وي ستاسو دپاره ولدن څه اولاد، د خاوند اولاد نه وي نو بیا پکې څلورمه حصه ده د ښځې. فان کان لکم بیا کو چېرې وي ستاسو دپاره ولدن څه اولاد، د خاوندانو څه اولاد وي، نو فلهن بیا د دې ښځو دپاره الثمن اتمه حصه ده، اتمه برخه ده. په اتو جریبو کې به ورته یو جریب میلاویږي چې اولاد د خاوند وي. که د خاوند اولاد نه وي نو په اتو جریبو کې به ورته بیا دوه جریبه میلاویږي. فلهن نو د دې ښځو دپاره الثمن اتمه حصه ده مما د هغې نه ترکتم چې تاسو پریښي وي خاوندانو من بعد وصیة وروستو د وصیت ادا کولو نه توصونه چې تاسو وصیت کړي وي بها په هغې باندې او دین یا وروستو د قرض ادا کولو نه. وان کان وستو کلاله حکم بیاني. وان کان کو چېرې وي رجل یو داسې سړی یورثو چې د هغه میراث وړلی شي کلالتن هغه کلاله وي. کلاله هغې ته تاسو ته ما ویلي چې وي چې د هغه نه پلار او نه زامن، نه پلار او نیکه په باره باندې ژوند دي او نه چې کوم دی زامن او لونه وي، دې ته کلاله ویلی شي. کلالتن کلاله وي او امرأتن او امرأتن د هغه یا ښځه وي، که سړی کلاله وي او که ښځه کلاله وي. وله او د دې کلاله دپاره اخن یو ورور وي او اختن یا یو خور وي. نو فلکل واحد منهما السدس نو هر یو ته که ښځه وي او که سړی وي خو چې کلاله وي او د دې رور وي یا خور وي. خو تاسو ته به ویلي چې د دې وروڼو او خویندو درې قسمونه دي. یو ته مونږ عیني وایو، عیني هغې ته ویلی شي چې هغه د یو مور او د یو پلاره وي. سړی وفات شو د خپلې مور او د خپل پلار نه د یو پلار او د یو مور دواړه وي، د د عیني وي. او علاتي هغې ته وي چې صرف پلار شریکي میندې جدایي، میندې جدایي دې د یوې مورې چې کوم وفات شوي هغه د بلې مورې، نو دې ته بیا علاتي وي صرف پلار شریک. او دریم نمبر چې دی اخیافي دی، نو اخیافي مور شریک ته وي چې مور د دواړو یوه وي خو پلاران یې جدایي. نو دا د هغه چا حکم بیانېږي ټول امت په دې باندې اجماع ده چې دلته کې د اخون نه او قرتونو کې چې کوم دی وله اخون او اختن من الام چې دغه لپاره رور وي او یا خور وي خو من الام د مور نه وي، یعنې مور شریکي وي. نو دغه لپاره حکم بیانېږي. نو دغه لپاره بیا درې حالات دي. یا خدا چې دا کم سړی دا کوم وروڼه او خویندې چې پاتې شو اخیافي، نو دا کم سړی چې وفات شوی د مور او پلار ژوندي وي یا به نه وي، مور او پلارو او دغه رنګې چې کوم دی زامن وغیره دا به وي یا به یې نه وي. نو که وي نو بیا دې وروڼو ته څه نه رسېږي، بیا دې ته بیا محجوب ویلی شي، دې ته بیا یې څه نه میلاوي. او که نه پلار او نیکه په باره باندې ژوندي لکه د کلاله په شان دي او نه چې کوم دی زامن او لونه وي، نو بیا د دې دوه حالات جوړېږي. یا به دا چې کوم دی د مور شریک ورور یو وي یا به یو مور شریکه خور وي. نو که یو مور شریک ورور وي یا یو مور شریکه خور وي، نو بیا به دې ته د مړي په مال کې شپږمه حصه میلاوي. او که نه دا د دوو یا د دوو نه سیوا وي، یعنې لکان او جینکۍ وي یا د دوو نه سیوا وي، خو د یو نه سیوا وي یعنې دوه وي یا درې وي یا څلور هر څومره چې وي، نو بیا به د ټول مال ثلث دې ته میلاویږي، درېیمه حصه، یعنې ایک بټه تین به ورته میلاویږي، په دریو کې به ورته بیا یوه حصه میلاوي. دا دواړه حالت هغه دي. خو د دې نه مخکې وروستو بیا په سوره نساء په آخره رکوع کې چې کوم دی د عیني رورو د عیني خویندو د علاتي خورو د علاتي وروڼو د هغې حالت بیا وروستو را روان دي. د دې وروستو نمبر ډېر لرې دی، خو دلته الله پاک چې کوم دی لومبی ذکر کړ، ځکه چې لومبی حق د چا دی چې کوم د ده د پلار او د مور شریک ورور او خور دی، لومبی حق د هغه دی. او چې هغه نی بیا پسې د هغه نمبر دی چې څوک پلار شریک ورور او خور
او چې هغه نو په دریم نمبر کې مور شریک روح او خور. نو فرمایي چې وان کان رجل کو چریوی او دسه سړی یو رسو چې دا میراث وړل کیږي کلالتن کلالوی او امراه یا خزا کلالوی وله او د هغه لپاره اخون یو ورور وی او اختن یا یو خور وی خور مور شریک وی یا خور مور شریک وی یو ورور وی یا یو خور وی ښه خور او خور وی دغه حکم بیا ورستو بیانېږي جدا دي چې صرف یو کس یا روري یا تشخور یو او مور شریک وی نو فلکل واحد منهما نو بیا هر یو ته د دواړو نه قرور وی او خور وی السدس بشپغم حصہ ملاویږي فان كانوا بیا ګچری وی اکثر من ذلك زیات یونا دوی یا دریوی یا سلوری یونا زیات نو فهم پس دوی با شرکا او شریکان وی فی الثلث پدریم حصہ کی من بعد وصیت رست د وصیت ادا کولونه کو دوی یا دریوی نو دی بچ کم دی طبيعه په درو حصو کې بوته یو حصہ ملاويږي نه درېمه حصہ بوته ملاويږي خو کو دوی دریوی او دې کې سړی او خزيوي دوی دریوی سلوري پنځوي دوی ته په جمع باندې په دریو کې یو حصہ ملاويږي د یو حصہ باندې یو بل سره تقسیميږي خو په نورو ځایونو کې نورونه خويندو ترتیب جدا دی هغه کې یو ورور په دوه خويندو باندې حسابي او دلته کې په اخیاپی چې کوم مور شریکونه خويندې دي د درېمې سره ملاو شو نو دا به یو شان دي تقسیمي څومره حصہ چې الګ علي دومره بجینې دي څومره حصہ چې رورې دومره بچ کم دي خورالي ان سلور جری بزمګه دا او دارونه خويندې چې کم دي سلور دي دورونه دي دوه خويندې دي ټول به یو جری اخ مثال بتاو د دې درېمه حصہ سلور جری بزمګه ورسېده درېمه حصہ یعنی 4 3 12 دوه جری بزمګه دا نو په دوه جریبو کې بدوی ته سلور جریبه ملوش او دا سلورونه خويندې د مور شریک دي او دا کومرور شمل دي هغه مور شریک ته کلاله دي نو دې ته په سلور په دوه جریبو کې سلور جریبه ملو شو او دا دورونه دي دوه خويندې نو ټول به یو جریب ادي د څه به چې جنیبا الګ په د دوه جریبو برخه نه اخلي څومره برخه چې الګ ادي دوره به جنې اخلي فإن كانوا بیا گجری اکثر من ذلك زیات یونا فهم پس دوی با شرکا او شریکان وی فی الثلث بدریم حصہ کی من بعد وصیت ورسد وصیت ادا کولونه یو سواچ وصیت کړي وی بها با سرا او دین یا ورسد قرض ادا کولونه غیر مضار خوشدا وصیت بغیر د ضرر وی د وصیت چې دی مړی کړي وی نو هغه وصیت په پورا کیږي چې کوم بغیر د ضرر وی د شنو چې سړی وی زما ټول مال دی خیراتونو په ټول کې وصیت نه جاری کی بدرې مې سکه جاری کی یا یو کس حصہ قران کې مقرر دی نزی فرض دی او دی اغله زیاته حصہ چې زما د مر نه پس په زما د یو زیره بګ یو جرب زما طرف ورک یو لزر به زما طرف بوله ورک نو دا ضرر رسول دي نور وارثانو لا نو هغه وصیت په جاری کیږي چې کوم بغیر ضرر وي ضرر پکې نه وي وارثانو غیر مضار بغیر ضرر په شرط د دې چې دا وصیت بغیر د ضرر وي وصیتا دا حکم دی من الله دا الله دا طرفنا والله الله تعالی علیم په دې حلیم بردبار دی تلک حدود الله دا حدونه د الله دی ومن يطع الله وزما د څومره هیڅ ذکر شولې دی غونډه رکو کې ټول هیڅ ذکر شوی نو الله فرمایي دا زما حدونه دي دې حدونو نه چا تجاوز وکړو د حدونو نه اپر لاړل دي د بار جهنم دی او همیش تبارو جهنم همیش مراد کو یو سړی د دینه انکار وکړي د شي نشته دا د قران د نصوصونو ثابتي لکه وزل د وچ لید ذکر مثل هذه الانثيين یا چې کوم دي وان كانت واحده کوچریوی یو خور یو لور فلها النصف دې لپاره نیمه حصہ ده دا قران ذکر کړل یو سړی چې دا نشته په شریعت د دینه انکار کو د سړی په دې کافر شو نو دی همیشه جهنم او کنه انکار تی نه کوي خو ورکی نه نو لوی ګناه دی د الله حکم ماتول دي لوی ګناه دی نو د دې وجه نه به ډیره موده چې کوم دی په جهنم کې نو دلته دا حکم به تلګه دا حدود الله دا سوره هڅه ذکر شوی الله وی حدود الله دا حدود د الله دی ومن يطع الله او چې حکم امنو د الله ورسوله د هغه رسول يدخله هغه به داخل کی الله پاک جنات اند سی باغونو تا
تجری چې بهیږي با من تحتها لاندې د هغې نه الانهار نهرونه خالدین دی به همیشه وي فیها په هغې نهرونه په هغې جنتونو کې وذلک الفوز العظیم او دا کامیابی لویه ده وذلک او دا الفوز کامیابی العظیم ډیره لویه ده ومن یعص الله او هغه څوک چې نافرماني وکړي ومن يعص الله او هغه څوک چې نافرمانی وکړي د الله ورسوله د هغه د رسول ويتعدى او تیر شي حدوده د الله د حدودنا يدخله نو دی بداخل کې الله پاک نارن ورتا دسی ورتا خالدن چې همیشه وي فيها په هغه کې وله د دې د بارا عذاب مهین عذاب رسوا کون کی بھی رسوا کون کی عذاب به ذکر دی الله حکم مات کړی یدخله دی الله داخل کی نارند سے ورتا خالدن شدی و همیشه فيها پای کی تاسو ته وی کوئی سړی د دې سونه انکار وکړي د قران د نصوصونه نو دی په دې کافر شو نو خالدن همیشه د پاره نو دی بیا همیشه د پاره جهنم کی او چې څوک انکار نه کوي چې نه د الله حکم نه منم خو زین ورکوما نو هم لوی ګناه ده بیا هم در ډیر وخت پورې به جهنم